دا د سوره نساء یو دوه آیاتونه الله پاک دی کې د جهاد حکم بیانوي. یو خدا دی چې جهاد وایي څه ته جهاد چې دی جهد دا کوشش ته وایي د الله د دین د غلبې دپاره کوشش دې ته جهاد او هغه کوشش چې دی هغه کله د لاس په ذریعه باندې د قوت او د طاقت په ذریعه باندې او کله د ژبې په ذریعه باندې او کله هغه د تعلقاتو د ختمولو په ذریعه باندې. قرآن مجید کی چې الله رب العالمین د کم جهاد حکم کړی دی بار بار نو هغه جهاد دی چې کم صحابه کرامو عملی طور په میدان جنگ کې کړی دی او دې ته جهاد هم وایي او دې ته قتال هم وایي. کلم چې د دین خلاف د اسلام خلاف کافر اسلام ته نقصان رسوي او کافر د اسلام خلاف کار کوي اسلام او مسلمانان کمزوری کوي د مسلمانانو سره ظلم کیږي نو اولنې آیات چې الله پاک د جهاد د فرضیت دپاره قرآن کې را لېږلی په سوره حج کې هغې کې همدغه الفاظ دي چې الله فرمایلي اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. چې هغه خلق چې هغوی د الله په لار کې جهاد کوي قتال کوي هغوی ته د دې قتال اجازت ورکړی شوی دی د دې د وجې نه بأنهم ظلموا ځکه چې دوی باندې ظلم کیږي زیاتی ورسره کیږي وإن الله على نصرهم لقدير او بېشکه الله د دوی په مدد باندې قادر دی. ځکه مکه کې مسلمانانو سره ظلم کېده هغه واقعیت موږ او تاسو بار بار اورو چې په ګرمو شګو باندې سملول او هغوی کعبې ته نه پرېښودل عبادت ته نه پرېښودل او قسمه قسم سزاګانې ورکول بذات خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د الله نبی و هغه سره څومره ظلمونه او زیاتی کېدل بیا د هغه د ملګري ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره او د نورو صحابه کرامو سره ځکه الله رب العالمین دوی ته اول د هجرت حکم وکړ چې تاسو د مکې نه هجرت وکړئ او د هجرت نفس چې کله مدینې ته لاړ او هغلته دوی مضبوط شو هغلته د دوی یو حکومت قایم شو بیا الله رب العالمین دوی ته د جهاد د کولو حکم وکړ. او داسې وړې وړې معرکې به کېدې خو د اسلام او د کفر په منځ کې فیصله کن چې کومه معرکه او جهاد و هغه غزوة البدر غزوه بدر الله رب العالمین د هغې باره کې لفظ استعمال کړی د فرقان یوم الفرقان د فیصلې ورځ د کافرو تعداد هغه هم زیاتو د کافرو د اسلحې تعداد هغه هم زیاتو په هر قسمانې هغوی مضبوطو مشرکین مسلمانان په هر
په هره قسمه باندې کمزوري تعداد کم اسلحه کمه وه سورلۍ کمې وي و یو د هغوی هغه ایمانی استقامت او د دغه ایمان د استقامت او مضبوطوالي د وجه نه د الله مدد و هغوی سره الله سره مدد وکړه ځکه الله قرآن مجید کې دا فرمایلی د ایمان والا مبارک صحابه کرام مبارک چې الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله فرمایي دا هغه خلکو ایمان والا چې جاسوسانو او دې قسمه خلکو ته ویل چې یاره کافرو سره خو ډېر لوی زور دی ډېر لوی طاقت یې را جمع کړی ستاسو خلاف تاسو به هغوی سره جنګ ونه کړی شئ هغوی تعداد کې هم زیات دي هغوی قوت کې هم زیات دي و د صحابه کرامو الفاظ او د هغوی عمل دا و عمل یې دا و چې فزادهم ایمانا ایمان یې نور هم د دې خبرو سره زیات شو چې څومره زما مقابله کې زما دشمن مضبوط دی زه به هغه سره کلکه مقابله کو دا عملی ایمان دا عملی کارو چې ایمانی نورم زیات کو مضبوطی او دویم دا دی چې د الله په ذات باندې بروسه دا وه چې هغوی ویل حسبنا الله ونعم الوکیل زمونږ دپاره الله کافي دی او الله زمونږ ډېر ښه ذمهوار دی ډېر ښه کارساز یې زمونږ الله دی یعنی الله به زمونږ مدد کوي الله فرمایي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله دوی د الله په نعمت باندې واپس شو چې دوی ته تکلیف ونه رسېده او د الله رضا یې حاصله کړه ځکه الله رب العالمین قرآن مجید کې د غزوه بدر حواله قرآن کې بار بار ورکړي بار بار او دا دې دپاره ده چې کله مسلمانان ایمانی طور مضبوطي نو د دوی مقابله ټول کفر نشي کولی الله قرآن کې ویلي وانتم العلون ان کنتم مؤمنین تاسو به غالب یې تاسو به اوچت یې خو په شرط د دې چې تاسو کې ایمانی داسې نه دي ویلي چې ان کنتم مسلمین ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې د الله په ذات باندې یقین دی او بیا هغې نه وروستو غزوه احد غزوه احزاب او داسې کېدې تبوک وغیره او بیا غزوه فتح مکه کله چې مسلمانانو هجرت کوو هجرت یې وکړ نو څه خلک په مکه کې داسې مسلمانان ایمان والا پاتې وو چې یا خو هغوی جسمانی طور کمزوري وو هغوی هجرت نشو کولی بدنونو نه کمزوري وو او یا هغه خلک چې هغوی مالی طور کمزوري وو هغوی سره سورلي نه وه چې هجرت یې کړی وی وسایل ورسره نه هغه چې کم پاتې وو مکه کې مسلمانان
هغوی سره به د مکې کفارو انتهایی ظلم کو. هغوی هجرت ته پرېښودلم نه او هغوی بار بار سزاګانې او دا به یې ورکولې د دې دپاره چې دوی د ایمان نه واوړي او اسلام پرېږدي. خو هغوی د استقامت والا خلک مضبوط وو. څومره چې به دوی سزاګانې ورکولې دومره به د هغوی ایمان مضبوطېده. ځکه الله رب العالمین د هغوی د ایمان او د دې مضبوطوالي ذکر د قرآن مجید کې کړی چې دغه د ایمان والا اولئک هم المؤمنون حقا. الله فرمایي حقیقي ایمان والا هم دغه خلک دي. یو خو هغه ایمان والی هغه مسلمانی چې هغه د کفارو خلاف څه خبره نه کوي، هغه د کفارو خلاف څه قدم نه اخلي، نو ده ته به تکلیف د کوم ځای نه میلاو شي؟ دی به تکلیف د کوم ځای نه برداشت. اوس هم چې کوم خلک ایمان والا دي او د کفارو مقابله کې ولاړ دي نو هغوی ازمایښونه هم زیات دي، د هغوی تکلیفونه هم زیات دي. او هغه تکلیفونه الحمدلله دوی د ایمان نه اړولی نه شي او نه یې اړوي. واقعیات موږ او تاسو ته مخکې دي. د یو سړي کور وران شي، د یو سړي بچي هم ټول شهیدان شي، جومات یې وران شي، ټوله لار او کوڅه او هر څه وران شي او بیا هم کلک ولاړې په میدان کې، دې ته ایمان وایي. دې ته ایمان، دغه د ایمان والا خلک. الله رب العالمین د دغه کمزورو خلکو د مدد دپاره قرآن کې وفرمایل سوره نساء کې چې وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. تاسو باندې څه چل شوی دی؟ څه د باندې شوی دی چې د الله په لار کې قتال نه کوئ، د الله په لار کې جهاد نه کوئ؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، او هغه خلک چې هغه کمزوري دي، چې سړي دي او کمزوري دي، زنانه دي کمزوري دي، ماشومان دي کمزوري دي، او هغوی د کافرو د ظلمونو په منځ کې دي، کافر په ظلم کوي. او تاسو الله فرمایي تاسو د مسلمانانو همداسې ناست یئ چې زه په خپل کور کې ښه خوشحاله یم او زه خپلو بچو سره ښه خوشحاله یم او زه بس په خپل جومات کې ښه خوشحاله یم، مونځ هم کوم او دس هم کوم. الله فرمایي هغه کمزوري خلک چې هغوی د دې خبرې دعا کوي الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، چې ای زموږ ربه موږ د دې ظالمانو د دې پنجو نه وباسي چې دا ظلمونه کوي موږ سره، دا ظالمان دي د دې د اوسېدونکي. او دویمه دعا دا کوي چې واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یا الله موږ له خپل طرف نه څوک مددګار هغه راولېږه، یا الله زموږ دپاره مددګاري پیدا کړه چې زموږ مدد وکړي. دا دعاګانې دا هغوی کولې. الله رب العالمین دا دواړه دعاګانې د هغوی قبولې کړې. د سوو خلکو دپاره خو یې لار جوړه کړه چې هغوی د مکې نه راووته د دوی د ظلمونو نه. او هغه خلکو چې د فتح مکې په ورځ باندې عتاب ابن
اسید رضی الله تعالی عنہ هغه نبی کریم سلام د دې مستضعفینو دپاره مقرر کړ چې ته دوی د دې خلکو د فنجو نه د دې ظالمانو د فنجو نه راوباسه. نو الله رب العالمین هغوی ته نجات ورکړ. نن چې زمونږ او ستاسو کوم حال او کوم حال د مسلمانانو دی دنیا کې او د امت مسلمه د مسلمانانو د تعداد باوجود چې څه د پاسه یو عرب مسلمانان دي د دې تعداد باوجود سره او سپین ورسره ښه ډېر ملکونه یې د خزانو نه ډک دي. چا سره تیل ورسره دي، چا سره سره او سپین زر غرونه یې ډک دي، چا سره نور معدنیات وغیره ورسره دي. دا هر څه ورسره شته، یعنی افرادي قوت هم شته او مالی قوت هم شته، خو بیا هم دوی د نورو غلامان دي، د نورو په غلامۍ کې دي او نعوذ بالله امریکا هغه د دوی خدای دی، هغه یې رب ګڼلی دی، رب یې ګڼلی. الله یې خپل رب نه دی ګڼلی چې زما رب الله دی، بلکې امریکا یې خپل رب ګڼلی دی، یهود یې خپل رب ګڼلی دی. قرآن کې الله یو ځای فرمایلی دی چې فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. الله فرمایي ته به دوی کې هغه خلک ویني چې په زړونو کې مرض دی، زړونه یې ناجوړه دي. د زړه مرض څه دی؟ منافقت دی. نو هغوی د دوی په دوستۍ کې د یو بل نه مخکې کېږي. یو ملک هغه دا وایي چې امریکې ته زه ډېر نږدې شم، یهودو ته زه ډېر نږدې شم، بل وایي نه چې زه ته ډېر نږدې شم. په دې منډه کې دي. او الله فرمایي یقولون نخشى ان تصيبنا دائره. دوی وایي چې موږ د دې خبرې نه یریږو چې دوی به راته نقصان ورسوي، نقصان به راته ورسوي، نقصاني به هم کړي. او ډالر به بند کړي، پنډونه به راباندې بند کړي، بندیزونه به راباندې ولګوي، دا به وکړي دا به وکړي. نو هغه هسې هغوی کوي، هغوی دې کې شروع دي. الله قرآن کې دا فرمایي چې هغوی یو لمحه د دې خبرې نه دي قلار چې دوی مسلمانانو ته نقصان ورسوي. ودوا ما عنتم، الله فرمایي ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. الله فرمایي هغه بغض او کینه هغه د دوی د دې خولو نه راوځي، او څه چې دننه په دې زړه کې دي د مسلمانانو ته، الله فرمایي هغه ډېر څه دي. دا په خوله چې څه وایي دا دومره نه دي څومره چې دننه په دې زړه کې دي مسلمانانو ته او اسلام ته. فلسطین دا د انبیاو ځمکه ده، دا د نبیانو ځمکه ده، دا هغه ځمکه ده چې په دې کې زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولو پیغمبرانو ته جمع ورکړې ده. لیله اسراء باندې، معراج باندې
فلسطین د مسلمانانو اولنۍ قبله ده 19 میاشتې دی امت دی زمونږ امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی دا قبله ده زمونږ او دا هغه ځای دی چې سلیمان علیه السلام نورو دې ځای کې آبادۍ کړي دي دا د تاریخ پاڼې او کتابونه ترې ډک دي دا ځای نه د یهودو او نه دی او نه به شي دا د مسلمانانو دی او د مسلمانانو به یي افسوس په مسلمانانو باندې دی زمونږ په حکمرانانو باندې د امت مسلمه چې هغه ماشومان چې د هغوی لاسونه او خفې د ټولې دنیا ونه لیدل چې په هوا کې د چا سر او د چا خفې حالن کې د اسلام حکم هم دا دی او د دوی چې دا اوس کم د دنیا کم قانون دی د دوی هغې کې هم دا دی چې ښځه او ماشوم دا به نه وجلی کېږي او دغه قانون د هغوی په لاس کې دی که مسلمانانو چېرته داسې کړي وې نو اوس به دې ټول دغه مغرب به دا چغې وهلې چې دا ولې کېږي داسې خو چې دوی کوي نو دوی ته ازادي ده نه بیا اقوام متحده شته او نه جنوا قانون شته او نه بل قانون شته او نه بل قانون شته ځکه عرب او عجم علماو د دوی خلاف د جهاد فتوا ورکړه او قرآن کې الله ویلي د دې اوومې سپارې نه یو آیات مخکې دی چې الله فرمایي د دنیا په کافرو کې که ته د مسلمانانو غټ دشمن ګورې نو هغه څوک دی الیهود هغه یهود ځکه دوی د مسلمانانو دشمني کړ دا شیطان قوم دی دوی په ټوله دنیا باندې د اسلام خلاف دوی کار کوي د مسلمانانو خلاف دوی کار کوي مسلمانانو حکمرانانو له دا پکار دي چې د دې خلاف آواز اوچت کړي 56 مسلمانانو ملکونه دي او لکونو تعداد کې د دې مسلمانانو سره مسلمان فوج دی او هغه فوج د مسلمانانو ملکونو سره دی چې هغه د دې کافرو سره نشته دی ځکه دا مسلمان فوجي دی د اسلام په بنیاد باندې به جنګېږي الله قرآن کې ویل دې وروستي آیات الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت کافر د شیطان او د طاغوت د الله په مقابله کې چې کوم قانون دی هغې دپاره جنګېږي ایمان والا چې دی دا د الله په لاره کې جنګېږي دا فرق دی نو چې هغه د طاغوت دپاره جنګېدی شي ته د الله دپاره ولې نه شي او اقوام متحده کې آواز اوچتول دي او دا دی چې ډېر افسوس خبره دا ده چې د مسلمانانو یو حکمران هم چېرته دا آواز په خپل ملک کې هم نشي کولی چې یهود ظلم کوي داسې نشي ویل چې یهود ظلم کوي دا ماشومان قتلوي دا زنانه قتلوي دا غزه چې ده د هغې د آبادونې ځمکه جوړه تاسو وینئ ټوله دنیا یې ویني ځکه موږ ته قرآن کې د دې حکم دی چې د کافرو دپاره هر قسمه تیاری وکړه
د اسلحو تیاری وکړئ، جدید ټکنالوژۍ تیاری وکړئ، او که دوی اسلام ته نقصان رسوي نو هغه لارې بنده کړئ. نن مسلمان کوکا کولا پرېښودو ته نه دی تیار. نن مسلمان د پیپسي پرېښودو ته نه دی تیار. نن مسلمان د یهودو چې کوم مصنوعات دي د هغې پرېښودو ته نه دی تیار. دا نشي پرېښودی چې زه که دکاندار دی چې هغه دا ووایي چې زه خالص د الله دپاره او د فلسطیني مسلمانانو سره د یکجهتۍ او د هغوی د مدد دپاره زه خپل دکان ته پیپسي او کوکا کولا نه راوړم. او ما او تا چې یو د عام ما او تا دې ته نه یو تیار چې زه اړو پیپسي څکمه نه، زه اړو کوکا کولا څکمه نه، دا مشروبات دا اړو څکمه نه، داسې دا چپسونه چې کوم د هغوی دي. دا جهاد خو وکړئ که نه، دا وکړئ که نه. د دوی نه هغوی ته دا چې څومره هغوی دا جنګ کوي نو هغه د دې څیزونو نه چې ورته کومه ګټه ورځي په هغې یې کوي. دې کې ورسره ما او تا مددګار یو هغوی سره د فلسطینیانو په وژلو کې ورسره مدد کوو چې ټیک دی زه بیا څکم او دې نه چې کومه ګټه ده هغه تاله درځي او ته پې مسلمانان وژنه. لکه بار بار که ټوله دنیا کې د دې خبرې آواز دی چې د دې څیزونو نه بایکاټ وکړئ، د دې نه چې بایکاټ وکړئ نو هغوی ته به اربونه ډالر نقصان ورسي، بیا هغوی جنګ نشي کولی، بیا هغوی نشي کولی چې پیپسي څکي او کوکا کولا څکي نو دا خالص چې الله درله دا د صحت دپاره ښایسته اوبه پیدا کړي دا ولې نه څکي؟ دغه خو له صحت هم خرابوي او د کافرو سره پکې مدد هم دی. ولې هغوی سره مدد کوي؟ داسې د دنیا نور څیزونه مصنوعات هغه تاسو ته د دغه باندې میډیا باندې ښایي چې دا د یهودو مصنوعات دي چې د دې په وجه باندې هغوی ته د دې ګټه ورځي. او دا دی دا یو عزم وکړئ، دا عزم وکړئ که دکانداران دي او که عوام دي، عام خلک دي، تاجران دي او که عام خلک دي، چې تاجر او دکاندار دا وایي چې که دې پیپسي کې او په دې کوک او په دې مشروباتو کې چې کوم د یهودو مصنوعات دي که په دې کې ما ته لکونه روپۍ د ورځې پاتې کېږي خو زه د مسلمانۍ په بنیاد باندې دغه ګټه نه کوم. او وکړل داسې ډېرو دکاندارانو او ډېرو تاجرانو دا شیزونه د خپلو دکانونو نه وغورځول، توی کړل چې څوک یې راوام نه. او ما او تا ته د دې خبرې حکم دی چې مور کوه فیصله او 200 روپۍ دغه دا نور پاکستاني دغه چې دي د مشروبات هغه استعمال کوي. اول خو اوبه استعمال کوي، که هغه ني خامخا کوم چې د دې ملک دي هغه استعمال کوي چې ګټه خو یې خوا نه ځي که د دې څیزونو دا هم د جهاد یو قسم دی، دا هم د جهاد یو قسم. دې خبرې ته تیار یې که نه؟ تیار یې ته؟ ها عبدالرؤف وایي چې انشاءالله انشاءالله کې دا مې چې کېدی شي ویې وڅکم او کېدی شي چې پرېږدم. کلک عزم دا دی چې بلکل مس کوي دا څیز. دې هلکانو ته دې ظلمو ته صحتونه یې الله خراب کړل. هر کس د ګردې بیمار دی، هر کس د زړه بیمار دی او الټه دا دی چې فایده هم هغوی ته لکه نقصان هم تاله درکوي او فایده هم هغوی ته رسي. نو دا دی د دې خبرې انشاءالله کلک عزم وکړو. خوښ هم ده او په دې نیت یې وکړو چې دا زه د فلسطینیانو سره مدد کوم او په دې باندې زه د یهودو معاشي زور ماتوم. دا سوچ ته مه راوله چې مړه خو په یو بوتل کې په 1 روپۍ به د هغوی 1 روپۍ پکې د هغوی که نه دا د هغوی ستا دا 1 روپۍ د هغوی سره چنده کول دي بس. نو که دا چنده دا د 1 روپۍ
که دا د فلسطینیانو سره کوئ خو اجر دی، او که دا چنده ته دا د 1 روپۍ د یهودو سره کې نو دا ته د هغوی سره په دې قتل او په دې څیزونو کې شامل وي. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين واخذل اليهود والهنود. اللهم اخذل الكفرة والمشركين واخذل اليهود والهنود. اللهم اخذلهم خذلان عاد واخذلهم خذلان ثمود واخذلهم خذلان قوم فرعون. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انجِ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وصلى الله تعالى على خير.